Unit 6. A green cornfield. मकई की सरसब्ज खेत. The جوارو شین پاٹی. صحیح ده. lesson number 9. اوس دلته کې مونږ کوم سبق وایو که نه، دا سبق د چی په باره کې دی؟ فصل مسل په باره کې دی او د پویم شکل کې دی، نظم. صحیح شوه؟ اوس دلته کې وایي که نه چې give main idea of the poem. پویم چی شتلی شي؟ دی ولا ایډیا سړي له ورکې ښایي که نه. نظم چی شتلی شي؟ پویم چې الفاظ پکې مقفع شکل کې را جمع کې ښه یو شان دي شیان په اخره کې الفاظ یو شان دي راځي. صحیح ده که نه؟ ټیک ده که نه؟ ښه. give summary of the poem through gift summary exercise. exercise وغیره کې که نه. summary. صحیح ده. deduce meaning of difficult words from context. او د پویم کې مشکل الفاظ استعمالیږي. نظم ولې ګران وي؟ دا شعر و شاعري هر سړی نه پوهېږي که نه، د کلیات روالي چېرته. یہ اس لیے مشکل ہوتے ہیں نا کہ اس میں الفاظ ادبیہ استعمال ہوتے ہیں. مشکل الفاظ ضرورت شعری کی وجہ سے بعض جگہ جو ہے کٹوتی بھی ہوتی ہے نا، الفاظ میں کیا کرتے ہیں، ترخیم وغیرہ کرتے ہیں نا، کاٹ دیتے ہیں. یا پر ایک لفظ آئے گا مورننگ ہے، اسے مورن بنایا. مورن. یس. اب کیا معلوم کہ مورن کیا چیز ہے آخر. صبح کو کہتے ہیں. یس. identify syllable division and trace pattern. syllable division آپ کی معلوم کہ syllable division پیژنې؟ الفاظ تقسیم کی کنه. دلته کې green دی کنه green. یس سر. یس. اوس دلته کې داسې وکړه کنه چې د ګرې بیا ان ځان ته لفظ جوړ کړي. کسې کورن فیلډ کې د داسې یې کولی شي. داسې یې کولی شي کورن بې لکه که نه فیلډ بې لکه، او داسې یې کولی شي چې فیلډ کې درې روباسي. صحیح ده که نه؟ ټیک شوه. دې ته سیلیبل نه ویل شي. سیلیبل خو اصل کې نصاب تیلی شي یا نصاب و نشای وي که نه، ټوکړې تیر شي، ټوکړې کرنا. recognize literary techniques such as alliteration. وی چې د لیټرري ټیکنیکه پکې وپېژنه او تعارف یې وکړه. صحیح ده که نه؟ لیټرري ټیکنیک وپېژنې، ادبي څه وي، طریقه پکې وکړي، ادبیات څه بلاغت وغیره دې ته ویلی شي. الیټریشن څه هسې حرفي صنعت ته ویلی شي. تجنیسي خطي ته ویلی شي که نه، چې یو شان دي الفاظ پکې استعمال شي. تجنیسي شته شي هم جنس الفاظو ته ویلی شي که نه. لکه دلته کې موږ سره یو بټ دی که نه او بل بیټر دی، وګورو دواړو کې یو شان دي الفاظ دي په شروع کې که نه، کنسونینټ ته ولې کتو. بټر وګوره، نشي ته بیټر وګوره، بیګ وګوره، بیا بولي وګوره، بیا پکې بیټس وګوره، بیا بیبي او بوای ولې کتو. دي ته د جنیس نام ویلی شي. classify adjectives into different types. اوس بیا د کله چې موږ پویم وایو که نه، به دې به څه شي سبق وي؟ ایډجکټیو به موږ وایو. دا والا کلاسیفیکیشن به کوو. صحیح ده. سب بندي به یې کوو چې ایډجکټیو څو قسمونه دي او په څه طریقې سره استعمالیږي کمو کمو مقاصدو دپاره. چینج اینډ یوز ډیګریز اف ایډجکټیوز. بیا دې ولا ډیګریز دي که نه، 3 کله 4 کله څنګه with reference سره د حوالې to then and locate the varying position of adjective in sentence. چې مختلف کمپوزیشن وي که نه. صحیح ده. یو ویری وي که نه، هغه ای سره استعمالیږي. یو ویری وي، ویری چې شتلی شي مختلف تیلی شي. او دی چې فارم adjectives from nouns. nouns نه به څنګه دي ولا فارم جوړی شکلونه. recognize and use absolute adjectives. مطلق هم وي، کله کله adjective مطلق استعمالیږي، absolute ته ویل شي چې قیدونه میدونه پکې نه وي. physical description of a person or thing. physical description وکړي. ښه دوست څه physical description. description د یوټیوب کې وي ښه که نه، یوټیوب کې یو ټایټل ورکولی شي که نه، یو ډسکرپشن. ډسکرپشن بس دې ته ویلی شي که نه چې خپل نوم څه یا صحیح ولا ورکړي. صحیح ده که نه؟ پېژندګلۍ دپاره نوم یا که نه ډسکرپشن. څه دی؟ یو ډسکرایب ځان ته شي. صحیح ده. نو ډسکرپشن ضروري شی دی، دا ته ښایي که نه. مووینګ فرام جنرل ټو سپیسیفیک. چې عام وي بیا خصوص پکې څنګه راځي. یو شی خو تعمیم وي که نه، بل پکې تخصیص راځي. نو دا کورن چې شته ویلی شي، سوټي ته ویلی شي، جوار.
بټه وتلی شي بوټه خلک یې صحیح ده سوټه ښه اوس دی چې پرې ریډینګ دلته نه تپوسونه کې هیو یو ایور سین ا کورن فیلډ چلته دې کتلی دي د جوارو پټې جوارو پټې مونږ ډېر کتلي دلته اوس هم شته جوار کرلی شوي دي واړه واړه دي بل درته څه وایي ډو یو لایک ایټینګ کورنز سوټې موټې جوار خوړل خوند درکوي چې ولې نه خوري او خوند کوي دلته خلکو اوس ډېر کړي دي موسم یې دي ډو یو ریممبر any poetic device you have read earlier چېرته کې دي اولني وخت کې یا په شروع کې که نه ته داسې څه poetic device دې ویلي دي poetic device شاعري متعلق څه وي بس ښه الیټریشن اوس د ښایي ښه که نه الیټریشن چې شتلی شي اوس دې اوس ختم کوو